تاسو په نور الانوار کې وایي چې د هر عسر سره دو یسرین لن یغلب عسر بیسرین یو عسر په دو یسرین باندې نشي غالب کېدی د هر عسر سره الله دو یسر ورکوي نو مالک یوم الدین په دې کې عسر دی پدې کې ترهیب دی عسر دی سختواله دی چې الله مالک د ورځې د جزا دی نو انسانان ویریدو نو په مالک یوم الدین کې عسر او ترهیب دی الله پاک د دې عسر او ترهیب سره دو یسر ذکر کړی الرحمن الرحیم د دې نه مخکې ذکر کړی تضاعف د رحمت ته اشاره ده یو یسر هغه دی او یو یسر د مالک یوم الدین نه الله پاک رسته ذکر کوي چې هغه لذت الحضور ده خوند خطاب ده د الله سره د الله په مخ کې چې انسان حاضر شي او د الله سره خطاب او خبري وکي نو د دینه په دنیا کې بل غټ خبر نشته نو لذت الحضور دا یو یسر ده دا په ایاک نعبد و ایاک نستعين کې ذکر شو او الرحمن الرحیم بل یسر ده دا مخ کې ذکر شو او په دې من کې یو عسر راغی نو لن یغلب عسر بیسرین و عسر په دو یسر یو عسر په دو یسرین باندې نشي غالب دی نو الله پاک دویم یسر ذکر کولو د دې وجنه صيغه د مخاطب ذکر دا شپږم وجه او وم وجه دا چې په ایاک نعبدو کې الله پاک مرتبه د احسان ته اشاره کړې مرتبه د احسان دادا ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك دې ته احسان وي چې ته د الله داسې عبادتو کې لکه چې الله پاک ته تخکاری او که الله پاک ته نخکاری نو ته الله پاک تخکاری الله ته متوجی دی نو دې ته ویل شي احسان نو اوس دا د احسان مرتبه دا د حمد په وجبانی حاصلېږي په نور د ایمان چې انشراح الصدر وش او دا غین رسته د الله حمد وای نو چې حمد وای الله پاک به مرتبه د احسان ته ورسي او چې مرتبه د احسان ته ورسېدي نو ان تعبد الله كانك ترى به به الله تاسو عبادت کوي لکه الله پاک چې تاسو مخامخ کاری او چې ښکاری درته ایاک نعبدو وای کنه صيغه د مخاطب به مستعمل او اتم وجداد چې ګوره په حمد کې دومره مشقت نشته نو په صيغه د غایبم ادا کیږي او په عبادت کې سخت مشقت ده نو ګوره د عاشقانو عادت دی چې کله د معشوقي سره مخامخ شي نو بیا ډیر تکلیفونه برداشت کوي ډیر مشقت هم برداشت کوي او چې کله غایبي بیا دومره مشقت نه برداشت کوي نو ګوره په ثنا کې په حمد کې دومره تکلیف او مشقت نشته او په عبادت کې ډیر مشقت ده نو چې په عبادت کې مشقت ده موږ د الله محبین یو نو په حالت د حضور د محبوب کې دا تحمل د مشاق او عادتا غالبا خلق کوي دی وجنه صيغه د مخاطب الله پاک ذکر کړي چې ایاک نعبدو بعض علما فرمایي چې ګوره عبادت د څلورو شیانو مجموعه ده عبادت دی ته وي چې دا نفس اماره د الله احکام ته منقاد کی یو دا خپل نفس اماره د الله احکام ته منقاد کی د دې صورت اسلام ده روح ایمان ده نور احسان ده څلور شیان خپل نفس اماره د الله احکام ته منقاد کول دا یو د دې صورت اسلام ده ظاهرا ځان منقاد ښکارا کی د دې روح ایمان ده چې باطناً هم الله ته منقاد شي د دې نور احسان ده او دا څلور واړه په نعبدو او په دې التفات کې پوره کیږي ګور نعبدو په نعبدو کې انقیاد د نفس اماره ذکر شو د الله احکام ته نعبدو یا الله پاک زمو نفس اماره چې ده ستا احکام ته منقاد ده موږ عبادت کوو او دارنګي اسلام هم پکې راغی عبادت مسلمان کوي دارنګي ایمان هم پکې راغی ځکه عبادت مؤمن کوي او احسان په دې التفات کې راغی په دې صيغه د مخاطب کې راغی چې ایاک نعبدو نو دا څلور واړه په ایاک نعبدو یعنی په نعبدو په دې التفات کې پوره کیږي یو خپل وجه پکې دا ده چې تر مالک یوم الدین پوری انسان خپل عاجزی ښکارا کوي الله پاک ته چې الله ز ډیر کمزور یم
او د ساحې د قرب نه زه ډېر لرې یم یا الله پاک ستا د ساحې د قرب نه ډېر زیات زه لرې یم لکه حاجي امداد الله مهاجر مکی رحمه الله ته یو طالب راغلو او ورته وایي چې داسې یو څه راته وښایه چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې وګورم حاجي امداد الله مهاجر مکی رحمه الله ورته فرمایي چې ته ډېر زړور یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې د لیدلو تمنا کوي موږ خو دومره کمزوري یو چې هغه ګنبد راته په خوب کې ښکاره شم ډېر به خوشحاله یو د هغه ګنبد مستحق هم نه یو چې هغه په خوب کې وګورو او ته خو ډېر زړور یې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د لیدلو تمنا کوي نو بهر تقدیر موږ ډېر لرې یو د الله پاک د ساحې د قرب نه موږ غایب یو چې کله انسان خپله عاجزي ښکاره کړي نو اوس الله پاک من تواضع لله رفعه الله چا چې عاجزي وکړه الله پاک به اوچت نو الله ساحې د حضور ته عزت الحضور ورته الله ورکړو ایاک نعبدو کې په صيغه د مخاطب باندې ورته امر وکړو چې اوس صيغه د مخاطب مستعمله کړه ځکه تر مالک یوم الدین پورې تا صيغه د غایب مستعمله ولې ځان دي کمزور او حقیر ګڼلو تواضع دي کوله او چې تواضع دي وکړو نو الله پاک به اوچت مرتبه درکې عزت د حضور به درته درکې اوس ایاک نعبدو وایا صيغه د مخاطب مستعمله دا یو لس نقطې درته ما ذکر کړي چې ایاک نعبدو ویلې او ایاه نعبدو ونه ویلې په کاف کې مې درته خبر کوله اول سر خو درنه هیر نه دی کاف کې مې درته داسې خبر کوله چې یو د دې لپاره نقطه مصححه ده او یو نقطه مرجحه ده لس مرجح نقطې د کاف ذکر کړي چې صيغه د خطاب ولې بیان کړي صيغه د غایب ولې ونه ویلې ایاه نعبدو نو یو مسله ختمه شوه و مباحث ما درته ذکر کول یو مبحث د کافی کتابي دویم نحوی بحث درته په ایاک کې کوم ډیر مختصر الفاظ سره ان شاء الله چې زبم ګورئ دا لفظ د ایاک به خالی نه یا بدا کلمه واحده ایاک او یا به مرکب وي د کلمتین نه کچرته ایاک کلمه واحده شي نو دا یو مذهب دا دی چې ایاک د مجموعی ته ضمیر وایي دا مجموعه د ایاک ضمیر دی ایاک ایاه او ایایا دا مجموعه ایا چې د یا سره یو ځای کې ایایا یا د ها سره یو ځای کې ایاه یا د کسر یو ځای کې ایاک د مجموعی ته ضمیر وایي نو یو مذهب دا دی چې دا مجموعه ضمیر دی نو ما درته ویلو چې ایاک به یا کلمه واحده او یا به مرکب وي د کلمتین نو که کلمه واحده نو دا یو مذهب چې ایاک ایاه او ایانا او ایایا د مجموعی ته ضمیر دی او که مرکب وي د کلمتین نو بیا به خالی نه یا به دواړه کلمې اصل وي یا با اول جز اصل وی دویم بی تابعی وی یا با دویم جز اصل وی اول بی تابعی وی دری دا شو گورا اول مذہب دا شو چی دا یو کلمه دا صحیح شو دویم مذہب دا شو چی دا دو کلمی دی دوڑا اصل دریم مذہب دا شو چی دا دو کلمی دی اول اصل دے دویم تابع دی در څلورم مذہب دا شو چی دا دو کلمی دی دویم اصل دے اول تابع دی اول مذهب کوم ده چې دا دواړه یو کلمه دا کلمه واحده ده صحیح شو دا یو مذهب دویم مذهب دا دو کلمې دي خو دواړه اصل درې مذهب دو کلمې دي اول اصل دویم تابع دي درې مذهب دو کلمې دي دویم اصل اول تابع دا څلور مذهب نو اول مذهب پکې ګوره دا دی چې دا کلمه واحده ده مجموعه د ایاک دا ضمیر دی دویم مذهب دا دی چې دا مرکب د کلمتین نه دی خو دواړه اصل دي یعنی دواړه اسما دي ایا دام ضمیر دی او اسم دی او دا چې چاته ورسته ورپسې کوم شی ذکر شوی دی ایاک ایاه ایانا ایایا دا ورستنی کلمم اسم دی دواړه اسما دي یو اسم بل اسم ته مضاف دی نو دا د خلیل مذهب دی هغه وی د مرکب د کلمتین نه دی او دواړه اصل دي او دریم مذهب دا دی چې دا ایاک دا مرکب د کلمتین نه دی خو اوله کلمه اصل دی
او دویمه کلمه چې ده دای تابع ده دای د لواحق نه ده د حروف دي لا محل لها من الاعراب زیدت لبيان حال المخاطب من الحضور والغیبه والتکلم دا د محققینو مذهب دی او دا راجح مذهب دی چې ایه دا ضمیر دی او اسم دی او دا کچره دا حرف دی دای د لواحق نه ده او دا زیات شوی دی لپاره د بیان د حال د مخاطب نو دا د محققینو مذهب او د دې حق سو دا د کوفیانو مذهب دی چې دا دویم اصل او اول تابع دی یعنی دا که ضمیر دی او ایا ورته عماد دی نو دا می په ایا کې بحث وکړو دریم بحث په معنا د عبادت او د استعانت کې کوي المبحث الثالث دریم بحث فمعنى د عبادت او د استعانت عبادت اعلى مراتب الخضوع دا سی تعریف علماء اعلى مراتب الخضوع فپختو کې د یو چا د انتهایی تعظیم د پاره انتهایی تذلل اختیارول د یو چا د انتهایی تعظیم د پاره انتهایی تذلل اختیارولو ته عبادت نو اوس د دې په تعریف کې درې ټکي راغلي انتهایی تعظیم انتهایی تذلل او دا بالاختیار کول د یو چا د انتهایی تعظیم د پاره انتهایی تذلل کول خو بالاختیار د دې مختارول نو د یو چا د انتهایی تعظیم د پاره انتهایی تذلل اختیارولو ته عبادت دې ټکی پکې راغله د چا عبادت چې کوي په کې به انتهایی تعظیم او تبس کوي انتهایی تذلل بکوي خو بالاختیار نو دې ته ویل شي عبادت لہذا استراری تذلل دا عبادت نه ده استراری تذلل اختیاری تذلل ته عبادت استراری د مجبوریت د وجنه چې ته تذلل کوي او شي ته مجبوری چټیږي سپلای برابر وي او یا خاور راخلی دا ټیټیدل په دې کې راځي کنه خدا استراری ده اختیاری دا استراری تذلل چې دا عبادت نه ده یا یو سړی د پملا باندې راشي کلوک ته د رکوع په حالت کې تیار ده دا استراری تذلل ده استراری تذلل چې دې ته عبادت نه ده اختیاری تذلل ته عبادت ده امدارنګ جبری او قهری تذلل هم عبادت نه ده جبری او قهری تذلل لکه مونږ په کابل کې بنديانو نو هغه د بندي خاني مشر هغه رئیس چې کله راغلو ا پولیس ورته ټول ودرېدو مونږ نه درېږو مونږ ناس کوم داسې ا پولیس مونږ په زور ودرول وای رئیس یې راغله پاسه ورته نو دا جبري تذلل جبري او قهري تذلل دم عبادت نه اختیاري تذلل به عبادت همدارنګ د کم تذلل نه چې مقصود تعظیم نه وي هغه عبادت نه ده بلکې هغه استهزاء او تمسخر ده نو انتهایی تذلل بکوي د انتهایی تعظیم د پاره خو بالاختیار به کوي نو دې ته ویل شي عبادت ګوره عبادت د انتهایی تذلل نوم شو کنه نو د دې مستحق به هغه ذات وي چې هغه انتهایی عظیم عبادت انتهایی تذلل کوي نو د دې مستحق څوک دی څوک چې انتهایی عظیم او انتهایی عظمت دا صرف الله کې دی نو مستحق د عبادت صرف الله شو غیر الله ته انتهایی تذلل غیر الله ته عبادت قران کریم کې دې ته ظلم عظیم ویل شوی دی وجه دا چې ظلم دې ته وي چې وضع الشیء فی غیر محله محل د انتهایی تذلل هغه ذات چې پاغه کې انتهایی عظمت وي او تا غیر الله ته عبادت انتهایی تذلل وکړو وضع د شی فی غیر محله وکړه نو دې ته ویل شي ظلم عظیم غیر الله ته عبادت ظلم عظیم دی ګوره ما درته ویل چې یو انتهایی تذلل به تکوي د چا د پاره به کوي په چا کې چې انتهایی تعظیم دی او دا به بالاختیار کوي اختیار پکې شرط او پرون تاسو ته ویل چې هر امر مختار مسبوق بالاراده دی اراده ته نیت وای لدی وجنه په هر عبادت کې نیت ضروري دی نیت شرط
نو په عبادت کې نیت د عمدي وجه نه شرط دی چې د عبادت په مفهوم کې اختیار پروت دی. عبادت وایي دی ته چې انتهایی تذلل کې بالاختیار صحیح نو چې اختیار پکې شرط او هر اختیار امر مختار مسبوق بالاراده او ارادي ته نیت وایي. نو فقها فرمایي چې په عبادت کې نیت شرط دی. په دې پوه شئ په دې کې یو نقطه درته ذکر عبادت کې نیت شرط. اوس په مانځ کې مونږ چې ته کوي نو نیت پکې شرط دی. چې روزه نیسي نیت پکې شرط دی. حج چې کوي نو نیت پکې شرط دی. او دس کې نیت شرط نه دی. او دس عبادت دی کنه دی خو نیت پکې شرط نه دی. یو او دس کول دی بل په او دس باندې ثواب مرتبیدل دي. نو د او دس د کولو د پاره نیت شرط نه دی او په او دس باندې چې ثواب غواړي نو بیا په نیت شرط دی. وجه دا چې او دس عبادت غیر مقصود دی نو په عبادت مقصودو کې نیت شرط دی. او دس چې د عبادت غیر مقصود دی. په مسله خو پوه شو دې ځکه یو وبید امین الله نومي یو کتاب لیکل دی د تقلید حقیقت او د تقلید حقیقت کې ټول واهیات را جمع کړي. په اخر کې په فقه حنفي د اعتراضات یو سلسله لیکل ده. په فقه حنفي اعتراضات کړي. یو اعتراضي اول غالبا د ایمان په باره کې کړي ده او دویم د قدریم اعتراض دغه کړي ده چې په شرع وقایه کې داسې لیکلي د عبارت دا ده وای په شرع وقایه کې لیکلي دي چې او دس عبادت نه ده شرع وقایه کې. او حالن کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی فرمایي الطهور شطر الايمان او دس چې د نیم ایمان دی. نو حدیث کې راځي چې او دس نیم ایمان دی او په فقه کې لیکلي چې او دس عبادت نه دی. نو بیا ما ورته دوه جواب ورکړو. زما جوابونه چې وی اکثره جواب ترکی به ترکی وي. یو خو زمونږه کابیر دي هغوی خو ادبي چوکاټ کې جوابونه ورکړي او موږ خو کشران یو نو زمونږ دا جوابونه چې دي ټول ترکی به ترکی دي. ګوره ما ورته جواب داسې لیکلی دی چې اول جواب شرع وقایه کې داسې نه دي لیکلي چې او دس عبادت نه دی. داسې نه دي لیکلي. هلته داسې لیکلي دي الوضوء لیست بعبادت مقصودة. داسې لیکلي او دس عبادت مقصود نه دی. عبادت موصوف دی. مقصودت دا ورته صفت دی. صفت قید وکړه او نفي چې په کلام مقید داخله شي قید ته متوجي وي. نو لیست بعبادت مقصودة دی مقصود والی ته متوجي ده دانه یعنی عبادت دی خو مقصود نه دی. نو اول خود دا افترا کړی دا چې په شرع وقایه کې لیکلي دي چې او دس عبادت نه دی. عبادت نه دی او عبادت مقصود نه دی. په دې کې د ځمکې او د اسمان فرق. عبادت نه دی دا جدا خبره ده او عبادت مقصود نه دی د دې مطلب دا دی چې عبادت دی خو غیر مقصود نفي قید ته متوجه ده. نو یو جواب دا دی. او دویم جواب چې تا کوم حدیث پیش کړی دی چې الوضوء شطر الایمان او دس نیم ایمان. نو کدا په خپل حقیقت باندې تفرید چې او دس نیم ایمان دی نو په یو چیز او پسکې بدر نه نیم ایمان دي. ځکه چې او دس ایمان څو نیم ایمان دی لاړو او دس نیم ایمان دی. نو نیم ایمان او دس ته ویلې دی. یو بل حدیث ته پاغي کې نیم ایمان چې نکاح ته ویلې دی. نکاح نیم ایمان دی. نو یو سړی وادم نشته او دس نشته نو دنه پوره ایمان لاړو. دا خو خپل تحقیق لري. دا خو په دې ظاهر حملول نه دی پکار. او لزوء شطر الایمان چې او دس نیم ایمان دی نو ټول عمر نیم ایمان در سره نشته ځکه اکثره ته بیا او دس. نو بهر تقدیر او دس عبادت غیر مقصود دی. عبادت دی خو غیر مقصود دی. نو پاغي کې نیت نه دی ضروري. او د دې وجه دا ده چې او دس کې په دې اوبو کې چې سړی په اوبو باندې او دس کوي دا طهارت او دا صفایي چې دا په کې د ذاتیاتو نه او دس ذات دی او دا صفایي دا د ذاتیاتو نه صحیح. او د ذات او د ذاتیاتو کې په مابین کې تخلل د جهل نه. تاسو منطق کې ویلي تخلل د جهل په مابین د ذات او د ذاتیاتو کې نه. د معروض او د حارث په مابین کې وی لکه تیمم کې دا طهارت چې د عوارض نه دی. نو د عارض او د معروض په مابین کې تخلل د جهل او د نیت راتلیش او د ذات او د ذاتیاتو په مابین کې تخلل د جهل نه.
خبر تقدیر ما درته د عبادت معنا ذکر کوله. عبادت څه ته وایي؟ درې ټکي پکې دي. د یو چا د انتهایی تعظیم لپاره خبر انتهایی تذلل کول بالاختیار دې ته ویل شي عبادت. نو ایاک نعبدو یا الله پاکتا تم انتهایی تذلل کو، انتهایی عاجزی درته. کله کله عبادت په معنا د طاعت سره راځي. دویمه معنا ده ایاک نعبدو یا الله پاکستا طاعت مونږ کو. عبادت په معنا د طاعت، لکه الله په قران کریم کې فرمایي الله تعبد الشیطان، تاسو به عبادت د شیطان نه کوئ. الته لا تعبد الشیطان کی عبادت په معنا د طاعت سره ده. دلته دا جایزه ده چې ایاک نعبدو کی عبادت په معنا د طاعت سره شي. عبادت په معنا د دعا سره راځي. لکه الله په قران کریم کې په بل ځای کې فرمایي ان الذين يستكبرون عن عبادتي، هغه خلق چې زما د دعا نه تکبر کوي، زمانه څنګه غواړي، په معنا د توحید سره راځي. لکه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما پیریان او انسانان ندی پیدا کړی مگر د خپل عبادت یعنی د توحید لپاره. نو د عبادت ډېری معناګانې دلته کومه معنا واخیسته؟ انتهایی تذلل. بعض محققین وایي چې د عبادت لپاره درې مرتبه دي. په دې کې تاسو یو اشکال ختم. ګوره تاسو ذهن ته به اشکال راځي چې عبادت څه ته وایي؟ انتهایی تذلل. دا مونږ کړی دی. مونږ چې په مانځه ولاړ یو، کله سرګرو، کله هغه ساعت ته ګورو، کله موبایل ته خیالي التفات کو یمینا و شمالا، بعضې پکې خان دي او بعضې پکې تنګي. دا زمونږ مونږ خو انتهایی تذلل والا مونږ نه دی. دا زمونږ مونږ به عبادت نه، عبادت خو انتهایی تذلل ته وایي. او مون خدا شي انتهایی تذلل نه کوو، بلکې یو عادت جوړ شوی دی. د عبادت نه مون عادت جوړ کړی دی. خصوصا وابیان چې په مانځه ولاړي، نو یو خو دا د ګنج د دروازې په مقدار د عاشقین ولي، او بلې د 90 درجو زاویه جوړه کړې وي داسې لکه میخه چې شوټه کوي. نو دا خو بيخي تذلل نه، دا خو اسی رشخند دی د الله پاک. دا د وابیانو دي، زمونږ خو به هم گزاره کوي. نو عرض می داو چې دلته بعضی محققینو د عبادت لپاره درې مرتبه ذکر کړي. د عبادت درې مرتبه دي. یو ته زاهدیت او عبادت وي، یو ته عبودیت وي، او بل ته عبودت وي. دا درې مرتبه دي د عبادت لپاره. یو سړی عبادت د دې لپاره کوي چې د الله د ثوابونو امید ده، د الله نه ثواب غواړي او د الله د عذاب نه ویریږي. نو رغبتا و رهبتا یو سړی عبادت کوي، یعنی د دې لپاره عبادت کوي چې جنت ته لاړ شي او د جهنم نه خلاص شي. په دې نیت زموږ سره عبادت تاسو دې کړئ. موږ دا خیال کوو چې الله پاک بس جنت را تراکي، د دې لپاره مونږ او د جهنم نه می بچ. نو رغبتا فی ثوابه ورهبتا من عقابه، په منځ باندې د الله نه جنت غواړو او د جهنم نه خلاصي غواړو. دا ډیره ټیټه مرتبه ده. دې ته مرتبه د عبادت وایي. دې ته زاهد وایي. دې سړي ته د عبادت کوونکي ته زاهد وایي. ځکه زاهد هم دې ته وایي زاهد بې رغبته. نو دا فانی دنیا ده، دې سره رغبت نشته. هغه باقی دنیا چې جنت ده، دا غي سره مینه ده، هغه سره رغبت ده. نو دې صرف جنت غواړي، الله ته خیال نشته. الله نه غواړي څه شي غواړي؟ جنت. الله سره کار نشته، خو عبادت د الله د دې وجه نه کوي چې جنت ته لاړ شي او د جهنم نه خلاص شي. دا ټیټه مرتبه ده. دې عبادت کوونکی ته زاهد وایي او د دې عمل ته عبادت وایي. دویمه مرتبه د عبادت لپاره دا ده چې یو سړی عبادت د دې لپاره کوي چې د الله په نیکو بندگانو کې حساب شي او د الله د اوامرو منل راشي. د الله امر منم د دې وجنه عبادت کوي. جنت او جهنم مې نه ده پکار، جنت او د جهنم تصور نکوم، خو عبادت د دې وجنه کوم چې الله امر کړی دی او زه د الله امر منم. نو امتثالا لاوامر، بس د الله امر منم او د دې لپاره عبادت کوم چې پنې کو بندگانو کې حساب شم.
ګوره د خپل ځان خیال دی وکړو چې زه په نیکو بندګانو کې حساب شم. اول کې د خپل ځان خیال کړو جنت او جنت دی وکړو، د دویم کې د خپل ځان خیال وکړو چې زه د الله په نیکو بندګانو کې حساب شم. دې ته د عبودیت مرتبه وي، دا متوسطه مرتبه ده، د اول نه دا دویمه لقطه ده. خو دریمه مرتبه دا ده چې یو سړی د الله عبادت کوي د دې وجنه چې الله مستحق د عبادت دی، خپل ځان کې خیال نشته، نه د اول مرتبه په شان جنت غواړي، نه د دوهمه مرتبه په شان دا غواړي چې زه په نیکو بندگانو کې حساب شم، بلکې صرف د نظر دا دی چې الله مستحق د عبادت دی په اعتبار د ذات سره، نو د الله استحقاق ذاتی دی د عبادت، نو ځکه زه د الله عبادت کوم. د خپل ځان تصور نه کوي، د اوچته مرتبه د عبادت او دې ته عبودیت وي. مونږ ته چې مورګان او پلاران په کورونو کې مونږ راخی، نو داسې راته نیت راخی چې نیت مې کړی زړه د خلاصه 2 رکعاته فرض مونږ کوم خاص خدای تعالی را، داسې وایي څنګه دا خاص خدای تعالی را دي کې د دریمه مرتبه ته اشاره ده، دا ډېر خنیت دی. که اوله مرتبه کې وې نو بیا هم داسې ویلې وې چې خاص د دې لپاره چې تمه ته جنت راکې او د جهنم نه مخلاص د اوله مرتبه نیت بداسي. که د دوهمه مرتبه نیت را تر خودلې و نو داسې بم ویلې وې چې 2 رکعاته فرض مونږ کوم د دې لپاره چې زه د الله په نیکو بندگانو کې حساب شم او د الله د امر منل راشي. که د دویمه مرتبه نیت هم داسې نه وایي، بلکې دریمه مرتبه یادوي چې خاص خدای تعالی را خاصه معنا، نه جنت می پکار دی او نه می د جهنم تصور شته، نه خپل ځان غواړم چې د الله په نیکو بندگانو کې حساب شم، بس ته مستحق د عبادت په اعتبار د ذات، نو زستا عبادت کوم، بل شی نه دی. نو دا د دریمه مرتبه نیت مونږ ته کورونو کې علما را خودلې دي. نو کچرته د اول دوړو مرتبو نیت دی وکړو مونږ دی فاسد دی. کچرته دی پنیت کې دا ویل چې د جنت لپاره مونږ کوم چې جنت تلاړ شم مونږ دی فاسد. کله دویمه مرتبه نیت دی وکړو مونږ دی فاسد شو. لہذا مونږ د دریمه مرتبه کې نیت کوو داسې وایو چې خاص خدای تعالی. نو دې دریمه ته عبودیت وي، عبودت اول ته عبادت وي، دویمه ته عبودیت وي، دریمه ته عبودت وي. نو د عبادت لپاره دا درې مرتبه دي. دا د عبادت معنا شو. عبادت معنا کوم ان شاء الله چې پښتو کې زده کړه 3 ټکي پکې دي کنه. انتهایی تذلل د پاره د انتهایی تعظیم، د یو چا د انتهایی تعظیم د پاره انتهایی تذلل خو بل اختیار دي ته ویل شي عبادت. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نستعین کی استعانت څه ته وایي؟ مختصرا معنی دا طلب المعونه، دا الله نه کومک غوښتل. طلب المعونه دا معونت به په 2 قسمه ده، کومک په 2 قسمه ده، یو ضروری بل غیر ضروری. تاسو په حسامی کې ویلي یو قدرت ممکنه ده او بل قدرت میسره ده. نو قدرت ممکنه ته معونت ضروری وي، ما لا يتأتى الفعل دونه، چې یو فعل بغیر د قدرت نه کیږي، نو دې ته ویل شي قدرت ممکنه او معونت ضروری. او بل معونت غیر ضروری چې دې ته قدرت میسره وي، تحصيل ما يتيسر به الفعل ويسهل كالراحه في السفر للقادر على المشي. یو سړی پیاده حج کتلی شي خو بیا مرته سورلې شرط ده، سورلې ورته ضروری ده، نو دا قدرت میسره ده. نو د تکلیف مدار عقلا په قدرت ضروریه باندې ده، په معونت ضروریه باندې ده. نو ایاک نستعين، یا الله پاک ایاک نعبد، مستعبادت کو الله مون په عبادت باندې مکلف کړو کنه، په عبادت مکلف. عبادت تر چا پورې موقوف ده؟ تر معونت ضروریه پوری. نو موږ د الله نه معونت ضروریه غواړو چې ایاک نستعين، یا الله پاکا موږ سره کومک وکړه، معونت ضروریه را سره وکړه. ضروریه ما لا يتأتى الفعل دونه، چې دا غینه بغیر عبادت نه کیږي. یا الله داسې اندامونه را تراکا، عقل را تراکا چې دا غي پوجا ستا عبادت وکړي. نو معونت ضروریه موږ د الله نه غواړو. نو په ایاک نعبدو کې په جبریو باندې رد او په ایاک نستعين کې په معتزله باندې رد، په دواړو مبتدع فرقو باندې رد.
ایاک نعبدو پدې کې په جبریو باندې رد ده. جبریه چې دی بنده ته جماعت محض وای بنده مجبوری محض ده، د کانی په شان ده، هیڅ قدرت او اختیار نه لري. نو په ایاک نعبدو کې په دې جبریو رد ده. ځکه د نعبدو معنا څه شو؟ د یو چا د انتهایی تعظیم د پاره انتهایی تذلل کول بل اختیار. اختیار پکې راغلو کنه، ګوره بنده ته اختیار ثابت شو. چې بنده ته اختیار ثابت شو دا په جبریه ورته راغی. جبریه بنده ته بالکل اختیار نه ثابتې د جماعت په شان وای. نو پدې کې په جبریه باندې راغی. او په ایاک نستعين کې په معتزله باندې راغی. معتزله چې دي عبد د خپل افعال اختیاریو مستقل خالق او فاعل ګڼي. نو ګور رد په معتزله او دا شو چې اے معتزله د بندگانو سره اختیار شته، خو په دې اختیار کې په هر لمحه کې د الله اعانت ته محتاج دی، مستقل نه دی په دې خپل اختیار کې. ایاک نستعين بندگانو سره اختیار شته، خو په دې خپل اختیاراتو کې څه شي د الله اعانت ته محتاج دي، د الله کومک ته محتاج دي. یعنی مختار دي لیکن په خپل اختیار کې د الله اعانت ته محتاج دي. نو په ایاک نعبدو کې په جبریه ورد ده، او په ایاک نستعين کې په معتزله باندې رد ده. د دین ورسته د الله پاک په توفیق څلورم بحث درته ذکر کوم چې ایاکای په نعبدو ولې مقدم کړي. السر في تقديم ایاک نعبدو اعتراض خو نحوی داسې راځي چې ایاک مفعول به دې د پاره د نعبدو او د مفعول مرتبه د فعل نه مؤخري. نو دلته الله پاک ایاک مقدم ولیکو. نو د دې نقطې یو پنځه نقطې به بیان کړو. اوله نقطه دا ده چې للدلاله على الحصر والاختصاص. ایاک دا معمول او دا مفعول دا د دې وجنه مقدم شو چې دلالت په حصر او په اختصاص باندې راشي. للدلاله على الحصر والاختصاص د پاره د دې چې دلالت په حصر او په اختصاص باندې راشي. لدی وجنه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما هغه د ایاک نعبدو معنا داسې کوي چې لا نعبد غیرک. حصر او اختصاص خو تاسو پیژنئ. حصر څه ته وایي؟ دغه کې بمیل خادمیه کې ما یوجد فيه ولا یوجد في غیره دو نسبت به پکې. ما یوجد فيه دا یو ایجابي ده، ولا یوجد في غیره دا بل سلبي ده. نو په خادمیه کې وایو ما یوجد فيه ولا یوجد في غیره، او په تلخیص کې وایو چې یو به منطقي او بل به مفهومي. به هر تقدیر ایاک نعبدو ستا عبادت کو دا منطق دا ما یوجد فيه. لا نعبد غیرک د بل چا عبادت نکو دا لا یوجد فی غیره. نو عبد الله ابن عباس عبدل دا لا یوجد فی غیره ذکر کوي. دا سی وای چې لا نعبد غیرک هم دې حصر ته اشاره کوي. لا یوجد فی غیره ذکر کوي چې ستا عبادت کو او لا نعبد غیرک دا دوه نسبت راوړي. نو یو دا چې دلالت علی الحصر والاختصاص. حصر په څو قسمه ده؟ دو قسمه. یو جزاک الله یو حقیقی او بل اضافی. په حصر اضافی کې په مخاطب باندې رد او په حصر حقیقی کې په مخاطب باندې رد نه. په حصر اضافی کې رد په مخاطب. لدی وجنه حصر اضافی په درې قسمه کې: قصر قلب، قصر افراد، قصر تعین. که مخاطب معتقد د شرکتو ته پیرادو کا دیتا قصر افراد. که مخاطب مترددو ته پیرادو کا دیتا قصر تعین وای. که مخاطب معتقد د عکسو نو ته پیرادو کا دیتا قصر قلب وای. به هر تقدیر په قصر اضافي کې حال د مخاطب مرعي وي، رد په مخاطب باندې. او دلته په ایاک نعبدو کې چې کوم قصر دی په دې کې رد په مخاطب نشته. نو چې رد په چا نشته دا قصر حقیقي دی. نو خلاصه دا چې للدلاله على الحصر والاختصاص یو د دې وجنه تقدیم د ایاک راغلو چې دلالت په حصر او په اختصاص باندې راشي. خدا کوم حصر او اختصاص دی؟ حقیقي دی، اضافي نه دی. ځکه دلته حال د مخاطب او رد په مخاطب باندې مرعي نه دی. مقصود په دې حصر کې تبرید د شرک نه او تعریض د مشرکانو ته چې مشرکان خاص د الله عبادت نه کوي او من خاص د الله عبادت کوي. یو وجه دا ده د تقدیم د ایاک د پاره.
او دوهم وجه د تقدیم د ایاک د پاره دادا چې تقدیم ما هو مقدم فی الوجود، یعنی خلاصه دا ایاک نعبدو و ایاک کی ذکر د الله دے او په نعبدو کی ذکر د عبادت دے. عبادت حادث دے او الله پاک قدیم دے، نو الله پاک ذاتن مقدم دے، نو ذکرن مقدم کو لیوافق الذکر التبع، چې ذکر د تبع سره موافق شي. نو تقدیم ما هو مقدم فی الوجود، تقدیم ما هو مقدم فی الوجود. او دریم چې تنبيه العابد من اول الامر على ان المعبود هو الله. دا اول الامرنا عابد خلق تداوي چې زما معبود الله دی. ایاک دا اول الامرنا تعین د معبود عبادت ورست ذکر کړو، اول تعین د معبود چې معبود متعین کړو چې معبود دومره لوی ذات دی، نو بیا په تعظیم کې سستی نه کوي، التفات یمینا و شمالا بنه کوي. نو من اول الامر تعین د معبود کوي. دریم وجه او څلورم وجه دا ده چې تقدیم د ایاکې د اهتمام د وجه نه کړي، ځکه د الله ذکر دا په هر حالت کې د مسلمان د لپاره مهم دی، خاص کر په حالت د عبادت کې ورته ډیر د الله ذکر مهم دی، ځکه حال د عبادت دا محل د وسوسوي، نو په دې وخت کې د الله ذکر ډیر مهم دی. نو اول د الله ذکر وکړه ایاک او رست عبادت وکړه. او پینځم تسریع د اول الوهلت نه په دې باندې چې زم موحد یم، که اول نعبدو ویلې نو د اول الوهلت نه بد چا خیال تدارت لچ ته د بت عبادت کوي نعبدو تر سوچ ته الله ذکر کې نو د خلق خیال ته بد وخت نه دار غلي چې رکی دي شي د غیر الله عبادت کوي. نو چې ایاک دې ذکر کړو نو د اول الوهلت نه د خپل توحید باندې خلک خبر کړو چې زه موحد یم، د الله عبادت کوم، د غیر الله عبادت نه کوم. په دې پوه او شپږم وجدادا چې حال د عارف الله په اشاره کوي. حال د عارف هغه د مناسبه د بنده سره ده چې اول به نظر معبود کوي او دویم نظر به عبادت کوي. عبادت په وسیله غني د پاره د معبود او معبود په بذات هغه باندې نظر اچي. نو اول نظر د عارف په معبود دی، نو ځکه ذکر د ایاک کوي، معبود اول کې ذکر کوي، او عبادت چې وسیله د معبود ته دا په دویمه مرتبه کې ذکر کوي. نو دا یو شپږ نقطې بیان کړي په وجه د تقدیم د ایاک کې چې ایاک په نعبدو ول مقدم کړي. پوه شو ان شاء الله. شپږم بحث وجه ذکر کو د تکرار د ایاک د پاره. ایاک ول مکرر کو وجه د تکرار د ایاک لپاره ذکر کوي. دا چې الله پاک نه ویلي چې ایاک نعبد و نستعين، دا دویم ایاک په کې ذکر کوي. د دې لپاره هم یو څلور وجه ذکر کوي د تکرار د ایاک لپاره. وجه ګوره اوله وجه دا ده چې التنسيس على طلب العون منه، تسریع د په دې خبره باندې چې موږ د الله پاک نه کومک غواړو. ګوره کدا شی ویلې وې چې ایاک نعبد ونستعين، ایاک نعبد ونستعين، نو متوهم بدا توهم کولو چې رتب کومک د غیر الله نه غواړي. ایاک نعبد عبادت بد الله کوي، هو نستعين د مطلق ذکر کړو کومک بد غیر الله نه غواړي. نو ایاکای پکې زیات کړو چې نه لکه عبادت چې صرف د الله کوم، نو کومکم صرف د الله نه غواړم. نو تشریح کوي په دې باندې چې زه کومک د الله نه غواړم، د غیر الله نه غواړم. د دې وجه نه تکرار د ایاکو. دویمه وجه دا ده چې په تکرار د ایاک کې دفع د توهم وکړه. کدا شی ویلې چې ایاک نعبد ونستعين، ایاک نعبد ونستعين، نو متوهم بدا توهم کولو چې عبادت او استعانت دواړه یو ځای کا دا مجموعه مل کرب سبب وي د پاره د قرب الهي، او یوازې عبادت او یوازې استعانت به سبب د پاره د قرب الهي نه،
حالانکه عبادت ځان ته سبب د پاره د قرب الهی ده او استعانت ځان ته سبب د پاره د قرب الهی ده. دواړه مستقل سببین دي د پاره د قرب الهی. او که دویم ایاکه نه ویلې نو متوهم بدا توهم کولو چې دا مجموعه ملکر سبب د پاره د قرب الهی. خوش دریم وجدادا بعض علما فرمایي چې دا جمع د تاکید د پاره ده، لیکن دا توجیه ضعیفه ده. بعض علما وایي دا تکرار د تاکید د پاره ده. دا د دې وجنه ضعیفه ده چې هغه تکرار د تاکید د پاره وي چې دواړه د یو عامل معمولین، دو شیان وی عامل د دواړو یو وي، نو الته تکرار د تاکید د پاره. ضربت زیدن ګوره زیدن د دواړو عامل یو دی، نو الته تکرار د تاکید د پاره. او دلته خو عاملین بدل دي کنه، ایاک نعبدو د یو ایاک عامل نعبدو دی، او د بل عامل د بل ایاک عامل چې دی هغه نستعین دی. دلته عاملین بدل دي. نو بعض علما وایي چې دا جمع د تاکید د پاره ده، دا توجیه ضعیفه ده. کل وجه دا ده چې په تکرار د ایاکه کې تعلیم د بندگانو ته چې د هر حاجت وخت کې د الله ذکر مقرر کړه، اکتفا په یو ذکر مکوا. هر حاجت چې د الله نه غواړي نو د الله نوم ورسره مقرر کوا. نو ایاکه کې اگر چې د الله ذکر شوی دی، خو په ایاک نستعین کې موږ د الله نه کومک غواړو کنه. نو چې کومک غواړو لدی وجنه د الله ذکر مقرر کوو. نو په دې کې تعلیم د عبادت ته چې کله د الله نه غواړي نو د الله ذکر ورسره مقرر کوو، په یو ذکر باندې اکتفا مکو. دا پنځم مبحث په تکرار د ایاکه کې موږ ذکر کوو. شپږم مبحث فعل د عبادت الله پاک مقدم کړو په استعانت باندې. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعبد ول مقدم کړو په استعانت. حکمت څه ده؟ اعتراض نه په طریقې د اعتراض بینه وای، په طریقې د حکمت بای وای. ورون خو تاسو ته ویلو چې یو مطالبه د دلیل ده، یو بیان د دلیل ده، او علم بالدلیل. من مطالبه د دلیل نه کوو بلکې بیان د دلایل کوو، او علم بالدلایل راوړو. د دې دوړو په مابین کې فرق دی. نو ګوره څه سر دی او څه حکمت دی چې فعل د عبادت دا مقدم شو په فعل د استعانت باندې. نو تقریبا یو لس توجیهات به ذکر چې عبادت دا مقدم شو. اوله وجه دا ده چې عبادت امانت ده، او د امانت ادا چې وي دا مهم دی. عبادت امانت دے کنا، اللہ پاک ورطا امانت ویلے دے. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. نو عبادت امانت دے، او د امانت په ادا کې اهتمام پکار وي. لدی وجنه د اهتمام د وجنه نعبدو مخکې ذکر دی. دویمه وجه دا ده چې په تقدیم د نعبدو کې او په تأخیر د نستعینو کې فائدہ دا ده چې په دې کې دفع د عجب او د کبر راځي. کله چې په ایاک نعبدو کې انسان عبادت خپل ځان ته منسوب کړو چې یا الله زستا عبادت کوم، نو په دې کې و نوع د عجب راځي. چې و نوع د عجب پکې راغله نو الله پاک ورپسې وروسته ایاک نستعین ذکر کړو د پاره د دې چې دا په دې خبره دلالت کوي چې زما عبادت دا مستقل نه ده، دا زه په خپل اختیار نشم کولای تر څو چې د الله اعانت را سره نه مرګره شوی. نو په دې کې دفع د عجب او د کبر راځي. او دریمه وجه دا ده چې عبادت اهم ده کنه په نظر سره استعانت. او وجه د اهمیت د عبادت دا ده چې د عبادت په وجه باندې سړی الله ته نږدې کیږي، او د استعانت په وجه دومره الله ته نه نږدې کیږي لکه څومره چې د عبادت په وجه سړی الله ته نږدې کیږي. نو دغه اهمیت هم په عبادت کې پروت چې دا سبب د قرب الهی دی بخلاف الاستعانه. نو ځکه اول عبادت ذکر څلورمه وجه دا ده چې عبادت وسیله ده د پاره د طلب د حاجت. علماء فرمایي چې العبادة قبل طلب الحاجة ادعاء للاجابة. ته چې د الله نه یو څه غواړي اول عبادتو کې بیا دعا وکي نو الله پاک دې دعا ښه قبلې. نو ځکه اول ذکر د عبادت ته بیا وروسته ذکر د استعانت چې عبادت وسیله ده د پاره د طلب د حاجت.
او پنځمه وجه دا ده چې ګوره یو عبادت دی بل استعانت دی. عبادت دا مطلوب د الله دی، الله یې زمونږ نه غواړي، او استعانت چې دی دا مطلوب د عبد دی، مونږ یې د الله نه غواړو. یو شی زمونږ نه الله غواړي، یو شی مونږ د الله نه غواړو، نو یو مطلوب د الله دی بل مطلوب د عبد دی. نو په دې لفظ کې مطلوب د الله مقدم شو په مطلوب د عبد باندې. دا رښتینی عبادت دی، رښتینی بندگی، رښتینی بندگی دا ده چې د الله مطلوب مقدم کی او خپل مطلوب مؤخر کی. نو د رښتینی بندګۍ لپاره اول ذکر د عبادت دی او بیا ذکر د استعانت دی. او شپږمه وجه دا ده چې ګوره عبادت واجب دی او استعانت نه دی واجب، دعا خو نه ده واجب او عبادت واجب دی. نو واجب اهم به ذکر وی، لدی وجنه اولی ذکر د عبادت کړي. عبادت واجب دی او د انسانانو د پیریانو د پیدا کولو د لپاره علت دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نو اصل مقصود عبادت دی او واجب دی، لدی وجنه مقدم شو. وما وجدادا چې عبادت اشد مناسبتن دی بذکر الجزاء. مخکې مالک یوم الدین ذکر شو، مالک دی د ورځې د جزا. صحیح شو؟ نو د جزا مناسبت د عبادت سره دی او د استعانت مناسبت د اهدنا الصراط المستقیم سره ډیر. اهدنا الصراط المستقیم کی طلب د هدایت، ایاک نستعین کیم طلب د مهمات د الله فتح کیږي. نو دواړه طلبین یو ځای او د جزا سره عبادت یو ځای. نو د عبادت مناسبت د جزا سره ډیر دی، نو مالک یوم الدین پسې ذکر کړو. او د استعانت مناسبت د طلب د هدایت سره ډیر دی، نو د طلب د هدایت سره یو ځای ذکر کړو، اهدنا الصراط المستقیم سره. بل وجه دا ده چې ګوره یو تخصیص بالعبادت دی بل تخصیص بالاستعانت دی. دا دو مرتبه دي. یو مرتبه د تخصیص بالعبادت دا چې صرف د الله نه د الله عبادت کوو، بل تخصیص بالاستعانت دی چې صرف د الله نه غوښتنې شروع، غوښتنې صرف د الله نه. نو تخصیص بالعبادت دا مبدأ الاسلام، ابتدا د اسلام د تخصیص بالعبادت نه. ابتدا کې بسړې ولی مسلمانېږي، څنګه به مسلمانېږي چې د تخصیص بالعبادت کې خپل عبادت الله ته خاص. او تخصیص بالاستعانت د دې مرتبه ورسته ده چې کله اسلام مضبوط شي، ایمان مضبوط شي، نو دې به تخصیص بالاستعانت کوي، کومکونم د الله نه صرف غواړي، د غیر الله نه غواړي. نو د تخصیص بالعبادت مرتبه اولنۍ ده او د تخصیص بالاستعانت مرتبه بعد الرسوخ ده. او نهم وجه دا ده مختصر وجه چې په ایاک نستعین د دې په تأخیر کې توافق رؤوس الآیه، د آیاتونو د سرونو په مابین کې توافق هم راځي. الحمدلله رب العالمین مالک یوم الدین د دې اختتام په نون شوی دی. نو ایاک نستعین کې د دې آیات اخر کې نون راځي. کنستعین مقدم و ایاک نستعین و نعبدو، نو بیا به توافق د رؤوس الآیه نه راځي. لسم وجه بعض علماء فرمایي چې عبادت او استعانت د دوی یو د بل سره ارتباط دی. نعبدو مربوط دی د نستعین سره او نستعین مربوط دی د نعبدو سره، او دو شیان چې یو د بل سره مربوط وي نو بیا د دې لپاره مرجح اراده د متکلم په خپل اراده یو مخفي بل رستقي نور نقطو ته ضرورت نشته. تاسو بشری قید کې وایي چې یو ترجیح بلا مرجح ده، یو ترجح بلا مرجح ده. دا ترجیح بلا مرجح نه ده، ناجایز ده، دا جایز ده. ترجیح بلا مرجح، ترجیح بلا مرجح. ګور عزیز الله، یو ترجمه شمنصور کې شروع ده او یو ترجمه دار دلته شروع ده، نور ځایانو کې شروع ده. اوس کته شمنصور ته تلې وې، دا ترجیح بلا مرجح نه و، مرجح ته یې کنه خپل اراده دی ورته مرجح. او دا چې دلته تفسیر تراغلی دا ترجیح بلا مرجح نه ده، بل دلیل ته ضرورت نشته، دا ستا اراده ورته مرجح ده کنه، دا ستا خپل اراده د دې وکړه چې دلته دورې تفسیر کوم، نو دا ستا اراده مرجح ده.
بل دلیل دی نه دا ستا اراده کافی ده نو کبل مرجح نه پروا نه لري نو ترجیح بلا مرجح نه جایز نه ده جایز ده ترجح بلا مرجح نه جایز ده چې دا ستا اراده پکې نه او دلته دوری تفسیر تراشه او اراده دی دا ترجح بلا مرجح په خپل دا شی د شیته رجوع حاصله شو نو به هر تقدیر دلته د نعبدو د نستعینو نعبدو مربوط دی د نستعینو سره او نستعینو مربوط دی د نعبدو سره د الله اراده ورته مرجح ده چې هر یو مخکې بل ورسته کوي نو ترجیح بلا مرجح نه راځي بلکې مرجح شته چې د الله اراده دا کوم شپږم مبحث ذکر کړو سرم ذکر کړو په تقدیم د فعل العبادت کې چې عبادت ولې مقدم شو په استعانت باندې وم مبحث ذکر کړو وم مبحث دا ده چې دلته صيغه د نعبدو ویلې اياک نعبد و اياک نستعين نعبدو ذکر کړو اعبدو ونه ویلې اياک اعبد خارجه کوي کې مونږ چې منځ ته ولاړو خاص د الله عبادت کوو ایاک اعبدو پکارو او دلته ذکر کړي ایاک نعبد وایي په خبره صيغه د جمع ولې ذکر کړي نو بعض علما فرمایي چې په دې صيغه د جمع کې اشاره د حال د عبادت ته د بنده حالت الله پاک پکې ذکر کړي د بنده حال دا ده چې کده اعبدو وایي چې زه عبادت کوم نو ګورا زما عبادت ډیر کمزور دی دا د قبلولو قابل نه دی چې الله پاک دا زما عبادت قبول کړي د دې قبلولو قابل نه دی ځکه ډیر کمزور دی نو زه د خپل عبادت د نور عبادت کوونکو د عبادت سره یوځای کوم چې دا زما عبادت د نور عبادت کوونکو د عبادت سره یوځای شي او دا ټول عبادتونه د الله دربار ته لاړ شي د الله د قبلولو دفتر ته نو الله پاک به اوس یا ټول قبلې یا به ټول واپس کوي داسې بنکړي چې یوازې زما عبادت واپس کی او نور قبول کی ځکه په دې کې تفریق الصفقه راځي او تفریق الصفقه الله پاک په موږ باندې حرام کړی دا نو چې حرام کړی دا د الله د غیرت تقاضا ده چې تفریق الصفقه بنکړي تاسو په هدايه کې تفریق الصفقه ویلې دا ګور اول د تفریق الصفقه ذکر کړي تفریق الصفقه دي ته وایي چې دا دوه موبایل دا په یو حقت ز پتا باندې خرڅ په زر روپۍ په یو حقت نو چې په یو حقت کې ز پتا باندې په زر روپۍ خرڅ کړ نو استاد وخدا یا بدواړه اخلي یا بدواړه واپس کوي دا چې بنه کوي چې یو واخلي بل واپس کوي ځکه چې یو دی واخښتو بل دی واپس کړی دي ته تفریق الصفقه وي او تفریق الصفقه په فقه کې ناجایز ده فقه کې دا ویلي دی هدايه بیعت نو امداشي ګوره زما عبادت دا دو موبایل دي دا یو موبایل کمزور دی دا بل موبایل صحیح دی دا رنګ ټماټر دی یو کیلو نیم خراب دی او نیم جوړ دی دوړه په یو پلاستیک کې یو ځای کې یو پتاي خرڅي نو چې پتاي خرڅي یا به ټول اخلي یا به ټول واپس کې دا څه بنه کې چې اخ ټماټر تی نه جدا کې او خراب واپس دا دو موبایل دی یو خلی بل خراب دی نو یا بدواړه اخلي چې په یو حقت کې مې در باندې خرڅ کړ یا بدواړه واپس کوي دا چې بنه کوي چې خود ځان سره یې سار کې او خراب راته واپس کوي نو دارنګ یو زما عبادت دی دا خو خراب دی کمزور دی د قبلولو قابل نه دی یو د نورو بزرګانو عبادت دی هغه عبادت دی خو عبادت دی د قبلولو قابل دی چې الله پاک قبول کړي نو زه د خپل عبادت د دې نورو عبادتونو سره یو ځای کوم چې په یو الفافه کې په یو پلاستیک کې راشي او د الله دفتر ته لاړ شي نو چې د الله دفتر ته لاړ شي اوس به الله یا ټول واپس کوي ټول خو نه واپس کوي ځکه ښه عبادتونه هم پکې شته ان الله لا يضيع اجر المحسنين نو دلته د محسنینو عبادتونه هم پکې شته هغه خو نه واپس کوي نو ټول به قبلې نو دا زما به پکې قبول شي نو کایواځي زما عبادت واپس کی تفریق الصفقه براشي او تفریق الصفقه الله پاک په موږ باندې حرام کړی دا نو چې په موږ حرام کړی دا خپل به نه کوي په دې خو خوشو یو خو د دې وجنا اعبدو ویلي نعبدو ویلي او اعبدو ونه ویلي دویمه وجه دا ده چې په دې کې تحرک ده د وقوف الكذب ک ایاک اعبدو ویلي نو د دې معنا دا ده چې یا الله پاکه زه یوازې تاته انتهایی تذلل کوم انتهایی حاجزی زه یوازې تاته کوم یا الله پاکه
دا چې مونږ کړی ده چې یوازې الله پاک ته مونږ انتهایی عاجزي کړې وي مونږ خو اهل دنیا او په مخ کې عاجزي کوو د اهل دنیا او په مخ کې د مالدارانو او د زورورو په مخ کې مونږ خپله عاجزي ظاهروو نو به هر تقدیر که ایاک اعبدو وایو نو په دې کې یوه نوعه د کذب راځي او که ایاک نعبدو وایو نو نعبدو صیغه د جمع ده شل دیر سلویخ سل کسدی دوی ټول وای چې الله پاک مونږ ته انتهایی عاجزي کوو نو بعضې کسان خو پکې انتهایی عاجزي کوي او بعضې نه کوي دا څوک چې کوي دوی ته به تغلیب ورکړو په هغې چا باندې چې څوک یې نه کوي نو التغلیب باب واسع نو په طریقې د تغلیب به د نعبدو صیغه صحیح شي د اعبدو په نسبت باندې نو ایاک اعبدو او ایاک نعبدو داسې یو ذوقي فرق د دواړو په مابین کې دا دی چې ایاک اعبدو د دې معنا دا ده چې یا الله پاک زه عابد یم فقط زه عابد یم او ایاک نعبدو د دې معنا دا ده چې یا الله پاک زه په عبادت کوونکي کې یو یم یو کس پکې زم یم نور ډیر دي نو په ایاک نعبدو کې عجز زیات شو ګوره ایاک اعبدو یا الله پاک زه عبادت کوم یعنی زه یوازې عابد یم زه یوازې عابد یم په دې کې یوه نوعه د کبر ده او ایاک نعبدو زه په عبادت کوونکو کې یو کس یم نو په دې کې عجز ډېر دی نو صیغه د عجز ده ګوره اسماعیل علیه السلام ته چې کله ابراهیم علیه السلام وفرمایل چې الله پاک ستا د ذبح حکم کړی دی چې زه تا حلال کړم نو اسماعیل علیہ السلام ورته فرمایي ستجدنی ان شاء الله من الصابرین تب ما په صابرینو کې یو کس عمومي یو کس به په صابرینو کې زم یم نو د عاجزۍ صیغه یې ذکر چې صابرین ډېر دي خو زم پکې یو صابر یم ستجدنی ان شاء الله من الصابرین نو دا د عجز صیغه ده نو صبر یې وکړو او موسی علیہ السلام چې کله د خضر علیہ السلام سره ملاقات شو نو خضر علیہ السلام ورته وی چې لن تستطيع معي صبرا ته زما سره صبر نشي کولی نو موسی علیہ السلام ورته وی ستجدني ان شاء الله صابرا تب ما صابر ومي صيغه د مفرد ذکر نو پدې کې دومره عجز نو لکه څومره چې د اسماعیل علیه السلام په جمله کې څومره عجز ستجدني ان شاء الله من الصابرین او ستجدني ان شاء الله صابرا نو الله پاک اسماعیل علیه السلام ته توفیق د صبر ورکړو صبر وکړو او موسی علیه السلام صبر ونکړو د خضر علیه السلام صبر ونکړو د دواړو په مابین کې جدایي راغله نو به هر تقدیر په ایاک نعبدو کې عجز دی او په ایاک اعبدو کې دومره عجز نشته لدی وجنه ایاک نعبدو ویل یا الله پاک خاص تا مون عبادت کوو و ایاک نستعین او یا الله پاک خاص تا نه امداد غواړو په دې باندې اوس یو اعتراض راځي چې مون خو یوازې د الله نه امداد نه غواړو مون خو د غیر الله نه کومکونه غواړو وایي کنه زه به لږ اودس وکړم یو لس منټه به تفصیل وکړم بیا به د اخري بحث وکړي اودسونه به تازه کړو بیا به